ضلع سوات تحصیل بریکوټ ډډهاره کې د پاکستان جرنلست اسوسییشن یو تعارفي غونډه وشوه چې پکې صوبایي صدر باچا حسین خټک، صوبایي جنرال سیکرټري سهیل باچا، د ملکن ډیویژن صدر ضیا ناصر او د مخکینی کابینې ملګرو شرکت وکړو. په دې موقع باندې صوبایي صدر د پی جی اے تنظیم په حوالې سره پاسون نیوز ته وویل. په 2015 کې موږ پی جی اے شروع کړو، خو په هغه وخت کې زه به یو سر باندې لګیا وم، آهسته آهسته کوشش مې کوو. بیا را سره نور ملګري همایون صاحب ځلې دغه شانتې سټپ بای سټپ، خو په منځ کې بیا په 2017 او 2018 کې زموږ نه داسې څه غلطیانې وشوې چې هغه موږ داسې خلک واغستو چې هغه د سره صحافیان نه وو. نو د هغې د وجې زموږ دا تنظیم چې و دا بیا په ځای باندې پاتې شو. اوس په 2019 کې زموږ دا کوشش دی چې یاره موږ بیا د پی جی اے تنظیم چې دا دونه سټرنګ کړو. او اصل کې زموږ د پی جی اے تنظیم مقصد دا دی چې د صحافیانو سره چې کوم ظلم کیږي یا د صحافیانو دپاره چې کوم فنډس پکار دي یا د هغو کم مشکلات دي، نو دا خصوصا موږ د هغه دغه دپاره کوو چې یاره د هغو مشکلات ختم شي، د هغو چې کوم فنډینګ دی هغه هغو ته میلاو شي. په سوات کې د پی جی اے تنظیم په لومړي ځل ډېر په ترقۍ سره روان و، لیکن څه وخت وروستو بیا د تنظیم ملګري د ځانځانۍ ښکار شول چې د وجې نه د صحافیانو ستونزې په ځای پاتې شولې. په دې حوالې سره د پی جی اے صوبایي جنرال سیکرټري سهیل باچا وایي پی جی اے چونکې په 2016 کې اکټیویټیز ول په منځ کې د ملګرو کم سیستم چې و په هغې کې خلل راغلی، اوس به انشاءالله په 2020 کې چې دی تاسو ته پته صحافیانو ته په پاکستان کې بېشماره ستونزې دي او صحافیان د مسلو سره ښکار دي، د هغوی چې کوم حقوق دي هغه نه ترسره کیږي. دغه وجه ده چې مونږ د پاکستان جرنلست اسوسییشن چې د پوره پاکستان په سطح یو لوی رجسټرډ تنظیم دی، د ډسټرکو په سطح به انشاءالله نننی چې کوم میټینګ وشو د هغې کابینټ په تشکیل کیږي او په یو نوي انداز باندې به د پی جی اے دا تنظیم چې دی کار کوي او د صحافیانو چې کومې ستونزې دي په هغې باندې به سپیشلی دوی کار کوي. ضیا ناصر څوک چې د ملکن ډیویژن د ملګرو مشري کوي پاسون ته وایي چې په 2014 کې چې کوم طاقت سره پاکستان جرنلست اسوسییشن تنظیم روان شوی و، یو ځل بیا دا تنظیم به هغه مقام ته رسوو. څه وخت کې د سوات کې او په ملکن ډیویژن کې د تنظیم ډېر زیات فعال او ډیر اکټیو، اوس د تنظیم هغه شان وجود نه پاتې. نو په دغې خبرو باندې، په دغې کوتاهیانو باندې، په دغې غلطیانو باندې ډېر تفصیلي بحث وشو او هغه په ګوته شوې. او د هغې نه علاوه چې کوم دی د نوي را روان د 2020 لپاره د تنظیم سازۍ د ممبرشپ دی او د کابینې جوړولو چې کوم دغه دی د ټاسک دی، په هغې باندې خبرې اترې وشوې، ملګرو ته ذمهوریانې حواله شوې. نو انشاءالله کوشش به دی زموږ چې زموږ را روان کال کې یا 2020 کې د تنظیم موږ هغه ځای ته بوځو کوم ځای باندې چې په 2016 کې یا په 17 کې موږ پرېښی، نو هغه ځای ته به واپس بوځو. پخوانی د ضلع سوات صدر همایون وقار شاهین وایي چې د 2020 لپاره په تنظیم کې د هغه ملګرو سره ملګرتیا کوو څوک چې د ټي وي چینل یا اخبار سره تړلي وي. په دې کې لومړنی شرط موجوده ده چې 2020 لپاره موږ دا کړی دی چې دی هغه سړی چې هغه اکټیو شوی یعنې ورکینګ جرنلست ویل بي اور ممبر. ټیک نو خبر ده چې هغه سړی چې هغه ورکینګ جرنلست وي او هغه سوشل میډیا نه باقاعده پرنټ میډیا یا الکترونیک میډیا سره دغه تعلق وي، نو هغه زموږ سره ممبر کېدی شو. انشاءالله تعالی دا تنظیم 2016 نه به هم ډېر په تیزۍ سره او ډېر په جوش او جذبې سره به موږ په مخه وځو. د راتلونکي وخت لپاره د پی جی اے صوبایي او ضلعي مشرانو د صحافیانو سره د ظلم زیاتي او د صحافیانو د حقوق اخیستو لپاره په یو کلکه اراده باندې متفق شوي دي. د بل اواز اوچتېدو والا صحافیان نن د ډېرو مشکلو سره مخ دي، او د هغې د وجې نه د پاکستان جرنلست اسوسییشن تنظیم سازي دلته کې نن په بریکوټ کې وشوله چې دوی به د صحافیانو اواز جوړېږي او د صحافیانو چې کوم حقوق دي هغه به دوی ته رارسوي. د کیمرامین عبدالله جان سره سمد انجم، پاسون نیوز، بریکوټ، سوات.